السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د الله نه امید ده چې تاسو به روغ جوړ یئ، د صحت پجامه به یئ، الله مو روغ جوړ ښاد او آباد لره. ملګرو کله چې موږ په یو مجلس کې ناست یو نو په هغه مجلس کې که موږ د دین خبرې کوو، د قرآن و سنت خبرې کوو، نو موږ نه خامخا د دنیا خبرې وشي، د الله او د رسول د حکم خلاف خبرې وشي، هغه خبرې وشي چې هغه د الله په قانون کې د ګناه خبرې، هغه د الله په قانون کې غلطي او د الله په قانون کې خطاګانې. نو په کله چې یو مجلس کې د یو مؤمن مسلمان نه داسې خبرې وشي، نو په داسې خبرو باندې د مؤمن مسلمان نښه دا ده چې دی خفه کیږي، او دا د ایمان نښه ده چې یو سړي نه یو ګناه وشي او دی په هغه ګناه باندې څه شي، خفه شي او نادم شي، پښیمانه شي، او دا ډېر بهترینه خبره ده، ډېر بهترین عادت دی. الله دې په موږ کې دا راولي چې موږ په خپلو ګناهونو باندې څه یو، خفه یو او بیا پښیمانه یو. نو راځئ د دغه خفګان د ازالې دپاره نن تاسو ته زه داسې ذکر خیم، داسې دعا خیم د الله د رسول د زبان مبارک نه چې په هغې سره ستاسو هغه ټول ګناهونه چې په کوم مجلس کې تاسو دغه مجلس کې کړي دي د خبرو په لحاظ سره، نو هغه به څه کېږي، هغه به معاف کېږي. راځئ چې وګورو حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې راځي، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، من جلس فی مجلس فکثر فیه لغضه، وی څوک چې په یو مجلس کې او په یو ټولګي کې کیناس او په هغې کې لغضه بهوده خبرې وشولې، یعنی د الله او د رسول د حکم او د طریقې نه خلاف خبرې وشولې، فقال نو ده وویل کله قبل ان یقوم من مجلسه ذلک، د دې مجلس نه د پاسېدو نه مخکې د دا کلمات ویل کم، سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. دا کلمات ویل نو الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، مگر دته به معاف کېدلی شي او دته به بخلی شي هغه څه چې په دې مجلس کې د کړي دي، یعنی کمې خبرې د ده نه شوي دي، کم صغیره ګناهونه په دې مجلس کې د ده نه شوي دي، هغه ټول به دته معاف کېږي. دا زما خبره نه ده، دا د یو عام انسان خبره نه ده، دا د هغه ذات خبره ده چې د هغه په باره کې زما او ستا د عقیده ده چې هغه دروغ نه وي، هغه د ځان نه خبرې نه کوي. الله موږ ته ویلي دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، چې هغه د ځان نه او د خپل خواهش نه خبرې نه کوي، هغه ته د الله له طرف نه وحي کېږي. دا حدیث دی، دا د الله رسول ویلی دي. راځئ چې نن نه پس په دې باندې عمل وکړو، کله چې په یو مجلس کې په یو ټولګي کې ناست یو او د هغه ځای نه پاسو، نو چې دا کلمات ویو، سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک، نو زما او ستا ټول ګناهونه به څه کېږي، معاف کېږي. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې ذکر کړي په ابواب الدعوات کې، او باب دی باب ما یقول اذا قام من مجلسه، او د حدیث نمبر دی 3433، او دی حدیث ته امام البانی رحمه الله صحیح حدیث ویلې په تعلیق د ترمذی کې. الله د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله وبرکاته.